السلام علیکم. ډیزیز څه ته ویل کېږي؟ ډیزیز معنا بیماری. بیماری څه ته ویل کېږي؟ یا دغه شانې کې ډیزیز څه ته ویل کېږي؟ نو ډیزیز هم سره هغه کنډیشن دی چې په دې کې نارمل سټرکچر یا دغه شانې کې فنکشن د باډي څه کېږي ډسټرب کېږي، دغه ته ویل کېږي ډیزیز. مثال په طور باندې یو چا ته زکام وشو، نو هم چا ته زکام وشي نو زکام کېدو سره څه کېږي؟ باډي څه کېږي؟ دا ډسټرب کېږي. مثال په طور باندې زکام نه تاسو راتلی شي، تله تبه راتلی شي، نو چې کله هم تله تبه راځي نو هغه ستا وجود ډسټرب شو که نه، یا دغه شانې کې ستا کم دی دغه سره نزله رابهیږي، دغه شانې کې ستا په سر باندې درد راځي، نو داسې دا یو قسم ډسټربنس دی په څه کې؟ په باډي کې. دغه ته ویل کېږي چې ډیزیز. یا دغه شان که چاته کې چاته ډایبیټیز وي، ډایبیټیز معنا شوګر، که چاته کې چاته شوګر وي هغه سره هم د انسان وجود څه کېږي؟ ډسټرب کېږي. دا شان کې که چاته د زړه بیماریانې وي، دا شان کې که چاته کینسر وي، دې سره څه کېږي؟ دې سره وجود ډسټرب کېږي. دغه ته ویل کېږي ډیزیز. ټیک ده. اوس ډیزیز چې کوم دی زموږ سره دوه کازز دي. ټیک شو. یو چې کوم دی انفیکشس کازز دی، دویم چې کوم دی هغه نان انفیکشس کازز دی. اوس انفیکشس کاز هغه کازز دی چې کله هم زموږ انسان باډي ته د بهر نه څه پیتوجن انټر شي. پیتوجن معنا وایرس، بیکټیریا، فنجای، پیراسایډ. دا چې کله باډي ته انټر شي په باډي کې د څه کاز کې؟ انفیکشن کاز کې. دغه انفیکشن کاز کېدو سره زموږ باډي څه کېږي؟ ډسټرب کېږي. نو چې کله هم زموږ باډي کې ډسټرب شي نو دا ته څه ویل کېږي؟ دا ته ویل کېږي انفیکشس کازز. او په دغه انفیکشن کازز کې مثال په طور باندې زموږ سره زکام یعنی فلو، دا شان کې ټیبرکلوسس، ملیریا او وغیرہ، دا شان کې نور زیاتې بیماریاں هم زموږ سره کېدای شي. ټیک شو. دا شان کې په دویم نمبر باندې کوم دی نو نان انفیکشس کازز. نان انفیکشس کازز هم سره هغه کازز دی چې په دې کې زموږ سره وایرس، بیکټیریا، فنجای، پیراسایډ دا څه انوالو نه وي، او زموږ سره په دې کې داسې فیکټرز وي چې په هغه کې زموږ باډي څه کېږي؟ ډسټرب کېږي. نو هغه ته بیا موږ وایو نان انفیکشس کازز. ټیک شو. که چاته یو جینیټیکلی مسله راشي، لکه مثال په طور باندې سیکل سیل انیمیا هغه ته وشي، یا دا شان کې هغه ته څه وشي؟ هیموفیلیا وشي، نو دا دا جینیټیکلی دي. یا دا شان کې لایف سټایل فیکټرز. لایف سټایل فیکټرز معنا دا ده چې بعضې کسان داسې وي چې هغه پور ډایټ اخلي. پور ډایټ معنا دا چې زمونږ وجود ته کم نیوټریشن پکار وي، هغه شان کې خوراک یا هغه نیوټریشن زموږ وجود ته نه میلاویږي، دا ته ویل کېږي پور ډایټ. مثال په طور باندې کاربوهایډریټ، لیپټ، پروټین، څونه څیزونه چې کمي د هغې خپل مقدار دا زموږ وجود ته پکار دی. نو که چېرته زموږ وجود ته په صحیح مقدار سره نیوټریشن نه میلاویږي نو زموږ وجود چې کم دی هغه څه کوي؟ کمزوری کېدای شي. نو داسې دا زموږ سره لایف سټایل فیکټر دی. دا شان کې که څوک سموکینګ کوي د هغې سره هغه هم مسلې کېدای شي، لکه مثال په طور باندې د هغه لنګز کم دی هغه سره ډیمیج کېدای شي. دا شان کې هغه هایپرټنشن کېدای شي، یعنې د هغه چې کوم بلډ ویزل دی دا سره ډیمیج کېدای شي. ځکه چې زموږ کله چې څوک هم سموکینګ کوي نو سموکینګ کې زموږ سره د کیفین چې کوم مقدار دی دا ډېر زیات مقدار باندې چې کله وجود ته انټر کېږي نو بلډ ویزل څه کېږي؟ دا سره تنګېږي. ټیک شو. نو دا هم زموږ سره یو قسم مسله پیدا کوي. دا اصلي دا نان انفیکشن کازز دی. دا شان کې که چېرته کې یو څوک اوبیز وي، که چېرته کې یو چا وجود چې کوم دی غټ وي، د هغه خېټه غټه وي، وجود یې غټ وي، نو دا هم سره دا یو نان انفیکشس کازز دی. ټیک ده. انوایرمنټل فیکټرز چې کله هم ماحولیات کې داسې چینجز راشي چې د هغې انسان وجود ته څه کېږي؟ بیماریانې کېږي. مین چې کوم کاز دی نو هغې پلوشن دی، الودګیانې دي، دا شان کې څه کیمیکلز وي، د کیمیکلز د وجې چې کوم دی باډي ته څه مسله راشي. یا دا که چېرته کې څوک انسیف واټر استعمالوي، هغه اوبه څوک استعمالوي چې هغه پاکې اوبه نه وي، د هغې نه هم څه کېدای شي؟ مختلف قسم بیماریانې کېدای شي. ټیک شو. لاست ون چې کوم دی نو هغه دا دی چې فزیکلي یا میکینیکلي. مثال په طور باندې یو چا لاس دی هغه مات شو، څوک راوغورځېدو، اصلي دا هم څه راځي؟ دا راځي په فزیکل یا میکینیکل انجری کې. دا شان کې څوک وسوځېدو نو دا وسوځېدو، یا دا شان کې چې کوم دی یو چا ته سره ټروما راغله، حادثه چاته راغله، او دا شان کې یا د باډي پارټس چې کوم دی څه شو؟ دا ریپچر شو، دا په دې کې څه فریکچر راغی. مثال کې دا بون دی، د بون کې فریکچر راغی، نو دا یو میکینیکل انجری. ټیک شو. نو دا زموږ سره و د ډیزیز په حواله سره، یعنې چې ډیزیز ته ویل کېږي. نو په ډیزیز باندې موږ خبره وکړه کوم چې تاسو په دې باندې پوه شوي وئ. انشاءالله ملاقات به کېږي په نوي ویډیو کې د نوې موضوع سره. د خدای په امان.